په نوم باندې څه دهشتګردو سر راپورته کړی دی او هغې یره خوری. نو یو خو زه دا خبره لوکټې په دوه درې پړوۍ کې زر زر درته خلاصومه. یو خو زمونږ دلته د سوات انتظامیه هم ده او زمونږ د ملکن ډیویژن انتظامیه هم دلته په سیدو کې دا ډیویژنل هیډ کوارټر دی. هغې له خو چې دفتر له ځې نو هغې په هغه دفتر کې بوږنېږي او یریږي، ځکه چې هغه د یوې پارټۍ چې دی د دې صوبې د حکومت ځان چې دی یا کارکنان ګڼي او یا د هغې ذاتي ملازم ګڼي. نو دا خبره به راته سپینوي صفا کوي چې دا دلته د یو مخصوص پارټۍ چې دی د هغې نوکران دي او که دا د سوات او د اولس چې دی د هغې چې دی ډیپټي کمیشنر او کمیشنر او دا کمیشنر چې دی هغه خو د کاټیلی دی، د هغه د نر بچي هغه بریتونه دا چېرته په بره درو کې اوس هم خلک نه پرېږدي. هغه له چې دفتر له لاړ شي نو چې د حکومت سړی نه هغه درته ګوري نه. یو خو به دیو خپله رویې سموي. دا عام حالات نه دي، دا عام حالات نه دی، ځکه چې دلته به د خلکو مسلې خبرې راځي او دیو به د هر چا خبره اوري، او که دیو د چا خبره نه اوري او د صوبایي حکومت خبره اوري نو دلته دې دفترونه به یې منګه بیا په زور باندې وباسو. زمونږ بله بدقسمتي څه ده چې صوبایي حکومت ړونوم دی او کوړوم دی، هغه د طالب او ترهګر نه دی خبر، خو د بدقسمتۍ نه زمونږ مرکزي حکومت هم د دې نه نه خبر، شهباز شریف صاحب هم د دې نه نه خبر، د مرکزي کابینې هم په دې باندې بیان نه دی راغلی. نو که صوبایي حکومت ړونه او کوڼي، خو زه دا ویلی شم چې په هغې کې دا همت او جرأت نشته چې هغې د دهشتګرد مذمت وکړي، خو کم از کم دا ټک نه پورې چې کوم حکومت ناست دی د هغه نه زما دا تمه او هیله ده چې هغه دلته کې د دې خلکو سره د قام سره په دې کې ټولې پارټۍ دي. او زمونږ شهباز شریف صاحب خو د دې حلقې نه الیکشن هم کړلی که نه، عمران خان د دې حلقې نه الیکشن هم کړلی که نه، او دا ځای کې زمونږ رور د شنګلې هغه تیر الیکشن کې چې حلقه بندیانې راشي نو هغه به الیکشن کمیشن کې یا بډې رشوت ورکړي، ساسر رسوخ استعمال کړي او په سوات کې د حلقو په بنیاد باندې مداخلت وکړي. تازه اوس هم هغه مداخلت کړی دی. د الیکشن دپاره دې خلکو سوات خوښ دی، خو چې کله به دمني نو بیا په دې باندې خپه نه لګوي. پکار دا ده چې د سوات خلک د سوات قامي مشر سره، د سوات د پارټۍ سره، د سوات د ملګري سره که هغه د هرې طبقې سړی دی خدای شته که هغه ریړم چلی، خو چې د هغه ریړې والا سره ودرېږي او د بهر خلک مسترد کړي. منګه دلته انتظامیې ته وینا کوو چې ستاسو خپل پوزیشن واضح کوئ چې آیا د دې طالبانو مقابله نه شئ کولی، دیو ته لاس چوتوئ، نو چې بیا منګه دویم لایحه عمل جوړ کړو. ځکه چې په دې خبره باندې چې کم دلته افسران ناست دي زمونږ په وخت کې وو که نه، زمونږ په وخت کې وو دفترې خوشې کړې وې تښتېدلي وو که نه، دیو به هم څادر په اوږه ملکن نه به لاندې شي که نه، خو موږ به یو د خیره په میدان، موږ به ولاړ یو، ځکه زمونږ قبر دی دلته، زما مقبره ده دلته، زما جومات دی دلته، زما د زرګونو کالو اجره ده دلته، زه دا غل ډاکو ته نه پرېږدم، دا صوفي ملا ته هم موږ نه پرېښی، نه صوفي ملا ته دا ځای موږ پرېښی دی، نه فضل الله ته یې وپرېښی دی، او که بل غل او ډاکو راوځي د هغه مقابله کوو. موږ دې په دمکیانو باندې نه یری، خو د سوات اولس چې دی هم به د پارټو نه بالا چې دی د قام
په توګه راپاڅي خپلې ټوپکې به غوړول غواړي میدان ته به راوځو دا لیونی سپی دا په آیاتونو نه تښتي دا په کلمو نه تښتي په ده پسې به تم لټ وهې دی دله بیا مقابلې له مخې له دا پلار نشي راتلی منګه ځکه وایو چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او انتظامیه ځکه چې د دا کپیل شي نو بیا خو یو پوج پاتې کېږي فوج به بیا مداخلت کوي ما اورېدلي دي چې درې څلور ورځې مخکې د فوج د دې صوبې کور کمانډر جرګې سره خبره کړې ده یو منټ زه دا وایم چې د سوات جرګې ته وینا کړې ده د ورځو په حساب چې د دې بیمارۍ موږ علاج کوو نو د دې بیمارۍ په ورځو کې د دې په ګنټو کې هغه علاج کولی شي خو که کوي او که نه کوو نو عزیزانو خراب وخت چېرته هم د چا عمر نشي لنډولی ښه وخت د چا عمر نشي زیاتولی د یو مسلمان په حیث باندې دا عقیده ده زموږ چې موږ پیدا شوي نو موږ له مرګ لیکلی موږ به په هغه ورځ باندې مرو موږ دې په نرم مړه شو موږ دې په غیرت باندې مړه شو موږ به د خپلو خویندو میندو د پټونو د لوپټو عزت ساتو موږ به د خپل جومات د ملا پټکې ساتو موږ به د خپلې حجرې حفاظت کوو او موږ به د خپلو بچو د مستقبل لپاره خپل ځان قربانوو نو وایي بله هیڅ لیدلی نشي په دې منځ کې یا مغول د ملک ورک یا پښتونخوار عزیزانو په دې کې کله هم چې دا زمونږ مشران دا قومي مشران هغوی که جرګه وایي که هغوی جلسه وایي که هغوی جلوس وایي که هغوی لښکر وایي چې کومه یو خبره کوي په میدان به ورسره عوامي نیشنل پارټي ولاړی زمونږ مشر د صوبې صدر صاحب مختیار لالا هغوی به خبرې کوي تاسو ټول ورته غوږ کېدئ وایي موږ هسې هر الزام ته د وخت نه یو مخامخ موږ هسې هر الزام ته د وخت نه یو مخامخ خبره د دې خاورې د سندرې او نغمې ده د دې دپاره به خپله میدان چې ودرېږو او قرباني به ورکوو ډېره مهرباني او شکریه وای وخت د ګل او د غوټۍ په وینو لاندې وخت د ګل او د غوټۍ په